عبادت مون کو خو بطور رسم کو، بطور رسم کو، بطور شوق مونږ نه کو. الله سره د ملاقات مونږ شوق نه لرو چې زه به بیا خپل خالق ته ودرېږم، زه به دته سویم او د ده څه خبرې به اورم. دنیا کې خو وخت خلق تیروي. ما عزت مندو حضرت مطرف بن عبدالله رحمت الله علیه محلب د حجاج بن یوسف په کمانډرانو کې سپاه سالارو کې یو سپاه سالارو وی کتلو چې ډېر تکبر سره ګرځېدو او غږېدا انداز هغه، نو ده ته یې خوند ور نه کړو. نو ده ورته وفرمایه رور داسې مه کوه، ته خو د مسلمانو د فوج کمانډر یې، عاجزي کوه. څو ځله یې ورته وویې خو ده دا خبر وان نه اورېده او بیا یې هم هغه شان پې کولو. نو ده چې بیا ورته وویې وایي ته ما پېژنې زه څوک یم؟ نو حضرت مطرف بن عبدالله رحمت الله علیه ورته فرمایي دا زه تا پېژنم، ته څوک یې؟ ته په اصل کې د پیشاب یوه قطره وې، بیا هغې نه بعد د پیشاب قطرې نه بعد ته یوې بلې پیشاب قطرې سره میلاو شوې، بیا ته د غوښې یوه بوټۍ جوړه شوې. بیا د غوښې بوټۍ باندې الله کرم وکړو او اډوکي پې باندې پیدا کړه او هغې اډوکو ته او هغې غوښې ته الله رب کریم یو صورت ورکړو او ته یې جوړ کړې. ته اصل کې دا شی وې او بیا وروستو اصلیت درته بیانوم چې ته به داسې شي چې په قبر کې به 2 کالو نه بعد تش اډوکي پاته شي او حاضر حالت کې دا چې په خېټه کې ګندګي ګرځوي. د تا اصل دا دی چونکې دا خو د الله ولی و، روبداره لهجه چې څه وخت ده واورېده چې دا خو داسې ما اصل ما ته بیان کړو چې زما هوس و حواس یې وړاو کړلو، نو بس خاموش شو او هغه انداز او هغه کرکټر هغه لب و لهجه یې پرېښوه. نن ما عزتمندو قدرمندو مونږ دا خبره زده کړه چې جیو اور جینے دو، په خپله ژوند تېروئ او بل ژوند تېروئ. خو ګورې دا خبره نامکمله دی. اهل مغرب خلک چې څومره دي، علامه اقبال فرمایي زه تلایم ما وخت ورسره تېر کړی دی، فرمایي دا د لمر پرېوتلو ځای دی. مغرب چې دی دا د لمر پرېوتلو ځای دی، فرمایي مشرق چې دی دا د لمر راوچتېدا ځای دی، د رڼا ځای دی. او تاسو لګیا یو خلکو چې تاسو د تیرې پسې زور کوئ او رڼا ته تاسو نه راځئ. یعنی تاسو مغرب خلکو رسمونه رخلی. وزمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وزمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود.